بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم سبق نمبر 31 سے الدرس الخامس شروع دی. پنځم درس سے او وحدت او جمع والا باس سے. نن پکې موږ څلورم نمبر او پنځم نمبر خبره کوو. څلورم نمبر خبر کې راته ویلي وای بعضی جمع اسمونه د واحد اسم په شکل صورت کې وی جمع لکه استعمالیږي د جمع لپاره، خو لفظ د واحد وي او استعمالیږي د جمع لپاره. نو داسې وای بعضې جمع اسمونه د واحد اسم په شکل صورت کې وي، یعنی د واحد اسم په شانتې وي، خو داسې اسم د پوره جماعت یا د یوې ډلې یا د یوې ډلې دپاره یا د یو ګروپ دپاره استعمالیږي. یعنی داسې یو جمع اسمونه وي چې هغه د واحد اسم په شکل کې وي، یعنی د واحد اسم په شانتې وي، خو داسې اسم د پوره جماعت یا د یوې ډلې دپاره یا د یو ګروپ دپاره استعمالیږي. او د داسې اسم واحد هم نه وي، ټیک شوه، هغه اسم په خپله واحد وي خو د پوره جماعت دپاره استعمالیږي، د پوره ډلې دپاره استعمالیږي، د پوره ګروپ دپاره استعمالیږي. واحد اسم وي خو د پوره ګروپ دپاره استعمالیږي. ځکه او بیا دلته کې وایي د داسې اسم واحد هم نه وي، په خپله واحد وي خو د پوره جماعت دپاره استعمالیږي. ځکه چې داسې اسم په اصل کې جمع نه وي، داسې اسم په اصل کې جمع نه وي، او داسې اسم ته اسم جمع وایي. لکه قوم، دا قوم وګورئ، قوم دا واحد دی، ګورئ دا قوم واحد دی، قوم دا واحد دی. د دې جمع مکسر راځي اقوام، د دې جمع دا راځي. خو دا قوم چې دی دا د یو سړي دپاره نه استعمالیږي، دا د پوره ډلې دپاره استعمالیږي. لکه اوس قومونه دي که نه، په کاکړ بیل قوم دی، دغه شانتې حسن خیل بیل قوم دی، ملک دین خیل بیل قوم دی، مختلف قومونه دي، ټیک شوه. نو هغه قوم دپاره پوره قوم خو یو کس نه وي که نه، پوره په سوونو کسان وي، نو هغې دپاره قوم استعمالیږي. لکه 100 کسانی فرض که 100 هغه د یو خاندان خلک وي، پوره خاندان ته قوم وایي، قوم، ټیک شوه. اوس که 5-6 قومونه راجمع شي، لکه یو قوم حسن خیل شو، بل قوم عثمان خیل شو، بل قوم او داسې پسې بل قومونه کا، څو قومونه چې راجمع شي نو هغې ته بیا اقوام وایي، اقوام، ټیک شوه. یو قوم فرض که 10 کسان دي، 20 کسان دي، 50 کسان دي، نو ګورئ دې کې دا قوم لفظ نه دی، دا واحد دی، د ده جمع راځي اقوام جمع راځي. نو دی اصل کې دا واحد اسم دی، خو د ډیرو کسانو لپاره استعمالیږي، نو دی ته بیا اسم جمع وایي. داسې اسم ته اسم جمع وایي، ټیک شوه، اسم جمع وایي. یو جمع وي او یو اسم جمع وي. اسم جمع په اصل کې واحدي خو د ډیرو کسانو لپاره استعمالیږي. اسم جمع په اصل کې واحد اسم وي خو هغه اسم جمع د ډیرو کسانو لپاره استعمالیږي، ټیک شوه. دغه شان ګورئ، قوم یو قوم، او رهتون چې دی که نه، رهتون یو ګروپ یا یو جماعت، یو پوره غټ ګروپ وي د 100 کسانو، د 60 کسانو، د 500 کسانو، یو پوره ګروپ وي نو هغې ته رهت وایي، ټیک شوه، رهتون. او یا د پوره جماعت دپاره، پوره جماعت کم از کم په جماعت کې کم از کم 10 کسان وي یا کم از کم 3 کسان وي، د 3 نه ښکته نه وي. خو په عبارت کې د دې استعمال اکثر د جمع په شان کېږي، د دې اسم استعمال اکثر په عبارت کې د جمع په شان کېږي. لکه قوم صالحون، نو ګورئ دا قوم چې دی دا یو قوم دی که نه، خو دې دپاره صالحون نه استعمالیږي، صالحون د یو سړي دپاره استعمالیږي، ټیک شوه. ګورئ قوم دا اسم خو واحد دی خو دا قوم د یو کس دپاره خو نه استعمالیږي که نه، دا اسم واحد دی خو د ډیرو خلکو دپاره استعمالیږي. نو دې ته موږ بیا وایو اسم جمع، دې ته موږ اسم جمع وایو، ټیک شوه. لفظ واحد دی خو نوم اسم جمع دی. نو چې کله دا قوم د یو سړي دپاره نه استعمالیږي بلکې د 100 کسانو، 50 کسانو دپاره، د 100-200 کسانو دپاره استعمالیږي، نو بیا د یو سړي دپاره چې موږ وایو چې یاره سړی نیک دی نو هغه دپاره راځي صالحون، د 2 دپاره راځي صالحان،
او د ډیرو د پاره راځي صالحون. ٹھیک شو. نو اوس په چې ده کنه مونږه د قوم سره صالحون نه استعمالو او نه به قوم سره مونږه صالحان استعمالو، بلکې قوم سره به مونږه صالحون استعمالو، ځکه صالحون د ډیرو کسانو لپاره راځي او قوم د یو سړي لپاره نه استعمالېږي، د ډیرو لپاره استعمالېږي. نو مونږ به دلته کې لیکو قوم صالحون. ٹھیک شو. نیک قوم لکه چې دا قوم ډیر نیکان دي. ٹھیک شو. نو دا قوم اصل کې واحد اسم دی. ٹھیک شو. دته موږ اسم جمع وایو، اسم واحد دی او د ډیرو کسانو لپاره استعمالیږي، نو ځکه ورته اسم جمع وایي او د جمع راځي اقوام. متا سوی اقوام. ٹھیک شو. دا قوم جمع راځي اقوام او دا قوم په خپل واحد اسم واحد لفظ دی، واحد لفظ خو د ډیرو خلکو لپاره استعمالیږي، نو ځکه ورته اسم جمع وایي. نو امید تاسو په اسم جمع پوه شوي. اوس 5 نمبر خبره کوي، وای په 3 او 4 سبق کې تاسو ویلي دي، په 3 او 4 سبق کې تاسو ویلي دي چې صفت چې کنه صفت با په اعراب کې یعنی زبر زیر پیش کې، په تعریف او تنکیر کې یعنی تعریف معرفت او تنکیر نکره ته وي، په تعریف او تنکیر کې، په معرفت او نکره کې، او تذکیر او تانیث، تذکیر مذکر ته وي، تانیث مؤنث ته وي. په مذکر او مؤنث کې د خپل موصوف په شانت وي. ګوره که په موصوف باندې زبر وي کنه اعرابي لحاظ سره، که په موصوف زبر وي نو په صفت پم زبر وي، که په موصوف پیش وي په صفت پم پیش وي، که په موصوف زیر وي په صفت پم زیر وي. ٹھیک شو. اعرابي لحاظ سره خدا غشان. اوس که موصوف معرفه وي کنه نو صفت پم معرفه وي، او که موصوف نکره وي صفت پم نکره وي، که موصوف مذکر وي صفت پم مذکر وي، او که موصوف مؤنث وي صفت پم مؤنث وي. نو مونږ ته دغه وایي کا د خپل موصوف په شانتي به وي، دا صفت به د خپل موصوف په شانتي وي، چې موصوف څنګه وي صفت به ماغه شانتي وي. څنګه چې په راتلونکي مثالونو کې تاسو پوه شئ. لکه ګوره زه تاسو ته یو څو مثالونه لیکم. ګوره لکه مثلا زه ما رجل صالح. وګورئ دا رجل ته وګورئ دا مذکر دی، نو دا صالحون به ولا مذکر راځي. په رجلون باندې دو پیشونه دي، نو په صالحون باندې هم دو پیشونه راځي. اوس زه وایم رجلون باندې دو زبرونه راولم، رجلن نو په صالحان باندې هم دو زبرونه راځي، صالحان به بیا استعمالي. اوس که زه وایم چې یاره په رجلین باندې دو زیرونه راولم نو په صالحین به هم دو زیرونه راولي، رجلن. نو اوس په صالحین باندې دو زیرونه راولي، صالحین. نو دا خو اعرابي لحاظ سره شو. اوس وګورئ تعریف نکره دی. ګوره رجلن نکره دی کنه، نو صفت هم نکره دی. اوس زه رجلن چې دی دا موصوف چې دی موصوف نکره دی، نو صفت هم نکره دی. اوس دا موصوف زه معرفه کومه. ګورئ الرجل نو په موصوف الف لام راغی کنه، اوس په صفت هم الف لام راولي، الرجل الصالح. نو ګورئ دلته چې په موصوف الف لام راغی نو په صفت هم الف لام راغی. ها اوس وای چې موصوف د مذکر وی کنه نو صفت په مذکر وی. نو ګورئ رجلون موږ سره مذکر دی، نو صفت هم را سره مذکر دی. اوس ګورئ زه دا رجلون چې د رجلون په ځای امرأتون لیکم، خزه راولم. نو ګورئ امرأتون نو ګور امرأتون خزر کنه، نو دله به اوس صالحون نه راولو، دله به صالحتون راولو، صفت په مؤنث راځي، صالحتون. ٹھیک شو. او بیا کدا معرفه کولو نه دا به معرفه کو. صحیح شو. نو څنګه چې په واحد څنګه چې موصوف واحدی کنه نو صفت پم بیا واحد وي. که موصوف تسنیه شو صفت پم تسنیه کې، که موصوف دی جمع که نو صفت پم جمع کې. لکه اوس تاسو ته د موصوف د تسنیه مثال درکم. تسنیه دا رجلون معنی دا یو نیک سړی، رجلون صالحون یو نیک سړی. اوس زه وایم دو نیکان سړي، نو د رجلون تسنیه راځي رجلانی.
نو اوس به دا صالحون نه لیکو دې لپاره دا صفت هم تسنیه کې صالحان به کې صالحان رجلان صالحان دو نیکان سړي رجلان صالحان دو نیکان سړي زه اوس وایم ډېر نیکان سړي نو زه به اوس لیکم رجال موصوف ته دا جمع شو ٹھیک شو نو دا صالحون چې وکنه دا به مولا جمع راولي صالحون رجال صالحون نیکان سړي نو ګورئ رجل واحد دی نو صفت هم واحد دی دا بیا دا موصوف چې دا تسنیه شو نو صفت هم تسنیه شو او موصوف جمع شو نو صفت هم جمع شو په دې به تاسو پوه شوي ٹھیک شو مونږ ته خو دا خبرې وکړئ اوس راته وایي خو لیکن کله چې موصوف د غیر عاقل جمع وي اوس وګورئ مخلوقات الله ډیر پیدا کړي خو د مخلوقاتو کې دوه قسم دي یو عقل والا دي یو بغیر عقل والا دي چې کوم عقل والا دي هغه ته عاقل وای عاقل او چې کوم غیر عقل والا دي چې چا عقل نشته نو هغه ته غیر عاقل وای غیر عاقل نو اوس مونږ ته وایي کله چې موصوف د غیر عاقل جمع وي موصوف جمع دی خو غیر عاقل دی عقل والا نه دی اوس تاسو پوهیږئ چې عقل والا کوم مخلوقات دي غیر عقل والا کوم دي که دا ها نو ګورئ اوس ګورئ دا مخلوقات دي مخلوقات بیا دوه قسم دي یو ته عاقل وای عقل والا عاقل یو ته غیر عاقل وای چې عقل نه وي نو عاقلو کې درې مخلوقات د سری چاغیل الله عقل ورکړي اول نمبر انسان چې دی دا عاقل دی دویم نمبر فرشتي عاقل دي او دریم نمبر جنات پیریان جن پیری ته وای مونږ ورته پیری وایو او اردو کې او عربی کې ورته جن وای ٹھیک شو نو دا درې مخلوقات چې دي کنه دا عقل والا دي د دې نه علاوه چې نور څومره مخلوقات دي کاغه مارغان دي کاغه ساروي دي کاغه د ځنګلي زناور دي که سمندري زناور دي که هغه هوایي مارغان زناور دي که هر یو شیز دی کنه هغه غیر عاقل دي عقل والا صرف انسانان دي فرشتي دي او پیریان دي دا عاقل دي د دې نه علاوه نو ټول مخلوقات چې دي هغه غیر عاقل دي نو مونږ ته وایي کله چې موصوف د غیر عاقل جمع وي د عاقل جمع نه انسان جنات فرشتي نه وي د بل څه مخلوق وي یعنی غیر عاقل وي عقل والا نه وي که دا د غیر عاقل جمع مذکر وي که د غیر عاقل جمع مذکر وي او که مؤنث وي که د غیر عاقل جمع مذکر وي او که مؤنث وي خو صفت به واحد مؤنث راځي صفت به اکثر واحد مؤنث راځي لکه موصوف په جمع وي خو صفت په واحد مؤنث راځي اوس دا موصوف کا مذکر وي او که مؤنث وي خو صفت به واحد مؤنث راځي خو کله کله صفت جمع هم راشي لکه ایام دا وګوره ایام ورځ ته وي ایام نو دا ایام وګوره دا جمع ده د یوم جمع ده یوم یوې ورځې ته وایي ایام ډېرو ورځو ته وایي نو ګورئ دا ایام موصوف دی او د غیر عاقلو د ورځو خو عقل نشته که نه ما تاسو ویل انسان جنات او فرشتې د دې عقل شته نور څونه مخلوقات چې دی د دې عقل نشته نو وګورئ ایام چې دی دا جمع ده دا موصوف دی او غیر عاقل دی او جمع ده ٹھیک شوه د غیر عاقلو جمع ده موصوف د غیر عاقلو جمع ده نو صفت په لمونږ دلته واحد مؤنث راوړو معدودتن ایام موصوف شو معدودتن ولا صفت شو معدودتن نو دا معدودتن واحد مؤنث ولا راغی نو ایام معدودتن د شمار ورځې معدودتن معنا د شمار او ایام معنا د ورځې ٹھیک شو ها اوس وګورئ او کله کله صفت جمع هم راځي دا کله دا صفت چې کنه دلته خو صفت واحد مؤنث راغلی کنه کله دا صفت جمع مؤنث هم راشي لکه ایام چې دی کنه ایام نو قران کې ایام معدودات هم شته ایام معدودات هم شته کنه نو ایام دا د ورځې جمع ده دا غیر عاقل دی موصوف دی او دا د دې جمع دغه راغی صفت چې جمع مؤنث راغی نو دا چې کله دا موصوف د غیر عاقل جمع کنه نو کله اکثر به دا صفت واحد مؤنث راځي او کله به جمع مؤنث راشي کله به صفت جمع مؤنث راشي خو اکثر به صفت واحد مؤنث راځي
ایام معدوده، ایام معدوده د شمار ورځې، او ایام معدودات معنی ده د شمار ورځې، د دوه یو شان معنی ده. خو دلته کې ایام د غیر عاقلو جمع ده او د دې صفت هم جمع مؤنث راغی، جمع مؤنث راغی. او دې مثال کې ایام دا د غیر عاقلو جمع ده او معدوده ولا واحد مؤنث راغی، صفت ولا واحد مؤنث راغی. کله به الله د غیر عاقلو چې جمع ده، او ګورئ ایام دا جمع ده، د غیر عاقلو جمع ده خو مذکر ده، او صفت ولا واحد مؤنث راغی. او مونږ دې نه مخکې وي که موصوف مذکر وي نو صفت په مذکر راځي، خو په غیر عاقلو کې دا قاعده ماته شي. په غیر عاقلو کې جمع مؤنث راغی، دا موصوف چې دا د غیر عاقلو جمع رااله، خو صفت ولا واحد مؤنث راغی. دا صرف په غیر عاقلو کې ده. په عاقلو کې چې موصوف واحدی نو صفت به واحدی، که موصوف مذکر وي صفت به مذکری په عقل والو کې. ها خو غیر عاقلو کې بیا دا قاعده ماته شي، موصوف چې کله جمع راشي د غیر عاقلو جمع وي نو صفت به ولا یا واحد مؤنث راځي یا به ولا جمع مؤنث راځي. ٹھیک شو؟ او دا موصوف که مذکر وي، دلته کې مذکر دی، که مذکر وي دا موصوف او که مؤنث وي، که مذکر وي بیا به ورله صفت واحد مؤنث راځي، او که مؤنث وي بیا به صفت واحد مؤنث راځي. او دا قشان دی ایام معدودات کې ګورئ، ایام دا د غیر عاقلو جمع ده او مذکر ده، نو صفت ورله جمع مؤنث راغی. نو صفت په کله جمع مؤنث راځي کله به واحد مؤنث راځي په غیر عاقلو کې چې موصوف د غیر عاقلو جمع وي. ٹھیک شو؟ ان شاء الله په مثالونو کې به زه بیا تاسو په دې کې ډېر زیات پوهه کوم ان شاء الله. نو دا زموږ د نن ورځې درس و، امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. د دې ځان څخه سکرین شاټ واخلئ، ولیکئ او بیا دوباره ان شاء الله یو ځل واورئ، تاسو په دې درس ډېر ښه پوه شئ. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.